الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. مصرف اللحوم اضاحي وجلودها صحیح شو دا مصرف یعنی لګول د هغه غوښې د قربانۍ او د هغې د څرمنې صحیح شو يجوز جائز دي للمضحي ان ياكل من لحوم الاضحيه چې د قرباني کوونکي له جایز دي چې د غوښه وخوري د غوښې د قربانۍ دا لپاره څه جایز دي دا ولا جایز دي چې د قربانۍ د غوښې نه غوښه وخوري کزا هم د کشان يجوز له جایز دي دا لپاره ان يطعم الفقراء چې اخروی دي لرا دا ورکی چا لرا اخروی چا لرا په فقیرانو باندې ول اغنیاء او په مالدارو باندې من لحوم الاضحيه دي چې اخروی په غریبانو باندې په مالدارانو باندې د سنه دا د قربانۍ د غوښې نه صحیح شو اوس الافضل افضل چې دی ان يوزع لحوم الاضحيه ثلاثه اجزاء بهتره غوره خبره ده چې د قربانۍ د غوښې چې دا سوګي دا دريسي صحیح شو سوقي يتصدق بالثلث ويدخر الثلث لنفسه ولعياله ويتخذ الثلث لأقربائه وأصدقائه نو دا یاد صدقه دي کی درې مېسا او د دريسي کی یو د ځان سره اشاره کی او یو د ځان د لپاره د اهل عیال د لپاره او یو د چې دي هغه د سوقي هغه د خپلوانو د لپاره د ملګرو د لپاره هغه ته ورولې دي صحیح شو یو د ذخیره کې وید داخل رسول صلی الله علیه وسلم یو د ذخیره کې د چا سره اشاره دي کې د ځان سره ذخیره دي کې خپل ځان سره ولی عیاله او د خپل سره د خپل خاندان ولا د لپاره کور ول د لپاره باندې ويتخذ الثلث لاقربائه واصدقائه او یو سره د مالدارو د لپاره وګرځي د چا لپاره دارو دغه د پر خپلوانو د لپاره او د ملګرو د لپاره بل ان تصدق بجميع اللحوم فهو افضل او کدا ټول وغه چې صدقه کړه نو دا افضل دا څه شي افضل لګنه سبا خلک د اجتماعي قربانۍ کوي د مدارسو کې نو بس پیسې مې ولور کوي د قربانۍ کې څه شو وان ادخر جميع اللحوم لنفسه ولعياله جازا او کو چرته دا ټول وغه دا سکیه ظاهره کی سکی جميع اللحوم ټول وغه لنفسي د ځان د لپاره او د عیاله او د خپل بال بچ د لپاره صحیح شو جاز دا جایز دي چې د ځان د لپاره د ځان د لپاره د غوښه اشاره کی ظاهره کی دا جایز ټول غوښه جایز دي غوړه خبردار چې درې سي کی غوړه خبر دای چې درې سي کی او کله ځان د لپاره اشاره کی نو بس صحیح ده صحیح شو اذا كانت الاضحيه هر کله چې وګرځي سره د قربانۍ لاره صحیح شو هر کله چې وی دا قرباني منظوره تنسا منخت والا نظر والا فلا يحل له الاكل بیا حلال نه ده لپاره خوراک کول منها د دینه مطلقاً بالکل مطلق بیا ولا جایز نه دی ښا یو دانه بم ته نخوري یو معمولی چې چا یو من رجو مناله نو یو دانه ته نشو بل او مالدار بم ته نخوري بل يتصدق بها جميعا بلکې صدقه کوي به دې ټول لره دا ټول به صدقه کوي ويجوز جائز دي للمضحي د چا د لپاره د قرباني کوونکي د لپاره ان يستعمل جلد الاضحيه چې استعمال کی هغه سرمنه د قربانۍ صحیح شو په مصر به بخپل مصرف کې وغزام د کشن يجوز له جائز ده پر عین هدیه الى جلدها الى غنی چې دا د دې هغه سرمنه اچاله په تحفه کې ورکی مالدار له ورکی دا جایز دي ها د قربانۍ چې کومه سرمنی هغه چاله بس کې ورکی تحفه کې ورکی مالدار دي او چې سرمن کله ورکی ها سرمن ورکول شو دا ورس پاسې را روان لیکن سن شو ورکولې پیسې چې کله دا سرمن خرڅ کی دا سرمن خرڅ کی نو بیا پیسې نشي ورکولې صحیح شو ولكن لیکن اذا باع جلدها هر کله چې خرڅ کی سرمن لري فالواجب نو بیا واجب دی علیه په د باندې ان يتصدق بثمنه چې دې صدقه کی د غټول
پیسو لره صحیح شو ولا یعطي او سشي نه به اعطا کوي اجرت الجزار نه به ورکوي اجرت د کساب من لحوم الاضاحي د هغه غوښې د قربانۍ نه ولا من ثمن جلودها او نه د پیسو د سرمنې نه چې کومه قرباني وکړي څوک چې کومه قرباني وکړي او کوم کساب هغه ول سکار مارو کی نو د هغه له چې پیسې ورکوي څه ورکوي پیسې ورکوي نو دا به د قربانۍ رسنه نه ورکوي هلته به قربانۍ غوښه به نه ورکوي چې ورته چې په بدله کې د قربانۍ غوښه واله او دا به ورته نه وي چې څه واله نمو ایس ورته سرمن راوالي مو کو بس سرمن دا خرڅ کی سرمن ها دا کی دا یا چې د سرمن چې خرڅ کی دا هغه پیسې کساب نه ورکی نه بس صدقه کی چې کله خرڅ شي به حکم څه بدل شي بس بیا ټول صدقه دی او غریب له الله رب العزت